الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود
وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين دا الله رب العالمين حمد و ثناء او جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بانی درود و سلام نبعد زما معزز و محترم الله رب العالمین چې موږ د دنیا کې پیدا کړیو نو زموږ د پیدایش مقصد هغه بیکاره او عبث نو چې انسان په دنیا کې کم کار کې څه چې کې کواستانه څوک تاسو والا نشته ده تبر چا خواله ورزینه نظم محترم بلکې الله رب العالمین خپل فرمای افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون انسان استادا ګمان دي چې ته په دې دنیا کې چې دینو بیکاره او مهمل پیدا کړی شوی ته به چاله ورزینه نه بلکې الله رب العالمین به زمونږ د یو اعمال او حساب او کتاب زمونږ داخلي د دې د وجه نه موږ سره کرامن کاتبین مقرر کړی دي چې هغه زمونږ د خلینو وستل شوی هر یو خبره لیکي هر یو عمل چې موږ کوو هغه لیکي تر دې پورې چې الله رب العالمین خپل فرمایي چې یوم تشهد علیهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يكسبون دی انسان باندې بدلی دا لاسونه او دا خپې دا جبه دا غوږونه دا سترګې دا ټول په گواهی کوي په هغه اعمال باندې کوم دي په دې دنیا کې کړی دي نو دا اندامونه او دا انسان به دې اندامونه ته وایي چې لما شهدتم علینا تاسو موږ باندې دا گواهی ولې وکړله
خو اوس به تاسو سوځېږئ د جهنم کې. دیو به ورته وایي چې انطقنا الله الذي انطق كل شيء. مونږ خو څه نه یو خبر، خو الله رب العالمین گویا کړو او راته وفرمایل چې ووایه د انسان په دنیا کې څه څه کارونه کړي دي، هغه ټول مونږ ته بیان کړی شو. زما محترمو چې کله د الله رب العالمین مخې ته مونږ ورځو او الله رب العالمین زمونږ نه تپوس کوي، نو مونږ ته پکار دی چې مونږ هغه اعمال وکړو چې مونږ سبا د الله رب العالمین مخې ته ورشو او سرخرو او کامیاب یو. ځکه زما محترمو دا د دنیا ماحول دی. تاسو ګورئ نن سبا د سوشل میډیا زمانه ده، هر انسان د سوشل میډیا ته ځان را مخې ته کوي چې زه مشهور شمه، زه چې دی نو خلکو ته مقبول شمه. لیکن دا د علم نه خبر نه وي، دا د الله رب العالمین او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د علیه شوی دین او د شریعت نه خبر نه وي، خو خلک خاندي او د خلکو نه چې دی نه څه قسم ته پیسې راوباسي، بس صرف دې دپاره ځان نه مولا او مفتی جوړ کړی دی او دې سوشل میډیا ته ځان را مخکې کړی دی. اوس که چېرته مونږ د دې خلکو په دې خبرو باندې روان شو، نو مونږ بیا ګمراه یو. الله رب العالمین مونږ ته صفا وفرمایل چې یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. که داسې کم مولا، کم مفتی، کم په سوشل میډیا باندې ځان ښودونکی سړی تاسو ته که د دین کومه مسله بیان کړله، څه دپاره؟ د خلکو د خاندولو دپاره، د خلکو د مال راویستو دپاره، د خلکو ته ځان مشهورولو دپاره. نو څه وکئ؟ فتبینو، د هغې مسلې تبین وکئ، تالاش وکئ، جانچ پړتال وکئ چې آیا د دا مسله څنګه بیانه کړې ده ماته. ځکه زما محترمو تاسو وګورئ، د دې یو ورکوټی مثال زه تاسو ته در کومه چې دغه شان دا مفتیان، دا علما چې کوم په دې سوشل میډیا باندې ځان مشهوروي، دیو د قرآن کریم آیات پیش کوي خو مطلب او مفهوم غلط اخلي. لکه الله رب العالمین خپله د استوا په باره کې فرمایي چې الرحمن علی العرش استوا، رحمان ذات په عرش باندې مستوی دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې آیات تشریح موږ ته داسې کړې ده چې الله رب العالمین د ذات په لحاظ سره په عرش باندې مستوی دی او د علم او د قدرت په لحاظ باندې د انسان سره موجود دی. خو دغه مفتیان او علما موږ ته څه فرمایي چې وګوره الله رب العالمین په هر ځای کې دی، خپله فرمایي چې هو معکم اینما کنتم، دا الله تاسو سره دی چې کوم ځای کې تاسو یې. وی بل ځای کې فرمایي چې وفي انفسکم افلا تبصرون، دا الله رب العالمین ستاسو په نفسونو کې موجود دی خو تاسو ته ښکاري نه، تاسو ته پته نه لګي. تاسو وګورئ زما محترمو د قرآن آیات پیش کو، خو مونږ په زړونو کې د حلولیت عقیده واچوله. خو که چېرته مونږ په دې آیات باندې تبین ونه کړو، په دې مسله کې مونږ جانچ پړتال ونه کړو، نو بیا به مونږ څه کوو؟ ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. بیا به سبا چې دی نو مونږ په دې عمل باندې، په دې کار باندې، په دې عقیده باندې چې خپل ځان ته ماچولې ده، نادمین خپېمانه به وي چې یاره ما دا سوچ ولې نه کوو، ما په هغه وخت کې جانچ پړتال ولې نه کوو. لیکن که چېرته مونږ د مخکینی او وروستني آیات سیاق و سباق وګورو، د الله رب العالمین مونږ ته د جنتیانو تذکره کوي او بیا دا خبره راته بیانوي چې انسان زما قدرتونه دومره دي چې هغه دنیا ما کائنات خو پرېږده، خپل دا جسم وګوره، فی انفسکم، خپل نفس ته وګوره. سترګې مې درکړې دي، غوږونه مې درکړي دي، لاسونه مې درکړي دي، خپې مې درکړي دي، غوږونه مې درکړي دي. تاسو وګورئ کوم انسان چې دا غوږونه کار نه کوي، اواز نه اوري، کم لوی لوی ډاکټرانو له ځي، قسمه قسم آلات راخلي او د غوږ د پاسه ږدي چې ماله اواز راشي. سترګې نظر چې کار نه کوي، لوی لوی ډاکټرانو له ځي چې چشمې واچوم چې زما دا نظر کار شروع کړي. چې کله د معده کار پرېږدي، خرابه شي، درد کوي، سوځېږي، نو لوی لوی ډاکټرانو پسې ګرځو چې دا زما معده کار شروع کړي. دا ټول څه شی دی؟ دا د الله رب العالمین هغه قدرت دی. خو لیکن دا علما موږ ته څه فرمایي؟ موږ ته د حلولیت عقیده اچوي چې وفي انفسکم، وی الله ستاسو په نفسونو کې موجود دی. افلا تبصرون، تاسو د عقل نه کار نه اخلئ، تاسو نه وینئ. نو دا وګورئ زما محترمو، دا ولې؟ دا د دې د وجې نه چې موږ ته دا پته نشته دی چې جهالت څه شی دی، دا انسان جاهل دی او که دا انسان عالم دی، موږ د دې نه یو خبر. که چېرته موږ ته دا پته ولګېده چې جهل څه شی دی، علم څه شی دی،
نو بیا به موږ د دې خبرو نه ځان پوه کړو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې موږ ته دې طرف ته اشاره کړې وه چې الله رب العالمین به د دنیا نه علم اوچتی او دا خبرې به ټولې چې دی نو جهالو ته به پاتې کېږي. څنګه به اوچتی؟ د علماو په وفات باندې به الله رب العالمین علم اوچتی. داسې به نه اوچتی چې راشي او علم اوچت کړي، نه، علما به وفات کېږي او بیا به خبره کوم ځای ته پاتې کېږي؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا، خلق به چې دی نو جاهلان خلق خپل مخې ته به دغه ته ونیسي، مفتیان به ونیسي، د هغو نه به تپوسونه شروع کړي، هغو ته به خپله پته نه وي. وجه څه شی ده؟ وجه دا ده چې مونږ ته دا پته نشته دی چې یاره دا انسان عالم دی او که دا انسان جاهل دی. مونږ ته د جهل نه پد معلومات نشته دی. فضلوا واضلوا، دا انسان وایي خپل هم ګمراه دی او دا چې څوک تپوسونه دې کوي دا هم ګمراه کړی دی ځان سره. دا د څه د وجې نه؟ دا صرف زمونږ د کوتاهۍ د وجې نه، زمونږ د ناپوهۍ د وجې نه، زمونږ د سستۍ د وجې نه مونږ دا کار کوو. او دا عالم په دې سوشل میډیا باندې چې راشي، دا مفتی صاحب چې په دې سوشل میډیا باندې راشي، دا څه شی کوي؟ دا صرف د خلکو د خاندولو دپاره، د خلکو د نه پیسې اخیستو دپاره، ځان مشهورولو دپاره. تاسو وګورئ د رمضان المبارک میاشت کم خلک چې موږ ته د رمضان المبارک احکامات بیانوي، دا 11 میاشتې د هغو ته د دیندارۍ پته نه وي، دا 11 میاشتې هغو ته د اسلام او د ایمان او د دین پته نه وي. خو دا رمضان المبارک میاشت چې راشي نو دغه خلک چې فضلوا واضلوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا، چې خلک به دا قمقل خلک به دا جاهل خلک خپل مفتیان بکی او خپل مشران بکی. خو چې بیا څوک تپوس وکړي نو هغه په دلیل کې هم پیش کوي چې وګوره څومره ښایسته خبره یې وکړله، ګوره څومره مسله یې ښه بیانه کړله. یو خبره دا هغه د جناتو والا مسله ده، د نجومیانو د کاهنانو والا مسله ده چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د طائف نه راواپس شو او بطن نخلیت کې منځ د سحر کولو، دلته چې الله رب العالمین جنات د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخامخ کړل. دی جناتو به ابتدا کې څه کول؟ اسمان ته به وختل او د اسمان نه به د کومه خبره به چې الله رب العالمین د دنیا والاو د پاره کوله هغه به یې واورېدله. یو به پکې رښتیا و، نه به پکې دروغ واچول. هغه یو خبره به چې رښتیا وشوله نو دې خلکو به په دې نجومیانو په دې کاهنانو باندې به یقین کولو چې وګوره که نه دا ګوره رسېدلی سړی دی، ده دا خبره صحیح راته وکړله، وګوره خبره وشوه او که ونه شوه. او دا 9 نوي به چې دروغ واچول نو دې خلکو به د هغه یو رښتیا په وجه باندې به دا 9 نوي دروغ هم ورسره منل. همدغه خبره زمونږ په دې زمانه کې هم دی. بیا الله رب العالمین چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم را مبعوث کو، هغه جنات به چې برتلل شهاب ثاقب باندې به هغو ویشتلی کېدل. دې جناتو خپل منځ کې سوچ وکړو چې په دې دنیا کې خو څه لوی کار شوی دی چې کله به موږ مخکې ختلو موږ به نه ویشتلی کېدو، چې اوس ځو اوس ویشتلی کېږو. خپل منځ کې میټینګ وکړو. دا وګورئ دې جناتو هم خپل منځ کې تبین شروع کړو. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، خپل منځ کې هغه تبین تلاش تفتیش شروع کړو چې دا څه چل دی به موږ باندې دا کار کېږي. که دیو تلاش او تبین نه وی کړی نو دی دین ته او دی ایمان او اسلام ته دیو نشو رسېدلی. زما محترم فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، دیو به هم سبا چې دی نو د خپلو کار کولو نه خپلو اعمالو باندې به دیو خپیمانه به نو هغو څه وکړل؟ 4 طرفونو ته کسان ولېږل، داسې یې ولېږل، داسې مخې ته وروسته ټول طرفونو ته یې ولېږل. بعضې دا جنات د بطن نخلې ته د سحر په ټیم باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فجر په مانځه کې هغه سره یو ځای شو. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاوت کولو، دی جناتو هغه تلاوت واورېدو او سمدستي خپل منځ کې وویل انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به. بل ځکه الله فرمایي وإذ نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. دا وګورئ تحقیق او تلاش نه بعد
الله رب العالمین دین ته، الله رب العالمین شریعت محمدی ته بیا راورسول. مونږ ته هم خلک مسائل بیانوي، مونږ ته هم خلک چې دی نو قصې بیانوي، خو د څه د وجې نه؟ دا د دې د وجې نه چې ځان مشهوره کړي، د دې د وجې نه چې د خلکو د جیبونو نه پیسې راوباسي. مونږ څه وایو؟ مونږ وایو دا خو ډېر ښه عالم دی، دا ډېر ښه مفتي دی، دا ډېر ښه مناظر دی، ډېر قسم القابات ورکوو. خو لیکن دا زمونږ د ګمراهۍ او زمونږ د تباهۍ ذریعه ده، زمونږ د هلاکت ذریعه ده. زما محترمو، د داسې خلکو نه ځان ساتل پکار دي. ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دغه شانتي علما، دغه شانتي مفتیان وای دا د دجال نه هم زیات خطرناک دي. ځکه ابو ذر رضی الله عنه فرمای چې كنت امشي مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال لغير الدجال اخوفني على امتي قالها ثلاثا. د دجال نه علاوه خپل امت باندې ډیر سخت یریدونکی ما وای درې ځلې دا خبره وکړه. ابو ذر رضی الله عنه فرمایي چې قلت یا رسول الله ما هذا الذي غير الدجال اخوفك على امتك. دا څه شی دی چې ته د دجال نه هم زیات په خپل امت باندې یریږي؟ وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ائمه المضلین، هغه مشران، هغه علما، هغه مفتیان چې هغه گمراه دي او خلک گمراه کوي. دا وګورئ د دجال په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین به هغې له دومره طاقت ورکړی وي چې کوم کارونه رب العالمین کوي هغه شان کارونه به کېږي. فصل به اوچتوي، باران به راوري، خلک به مالداره کوي، ژوندي کوي، مړه کوي، دا ټول به هغه شان کېږي. خو لیکن بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي د دجال نه هم زیات د داسې ملیانو او د داسې امامانو باندې یریږم چې دا د دې د دجال نه زیات خطرناک دي. خو نن سبا موږ په دې کې واقع یو، موږ چې دی نو د دې نه څه کرکه نه کوو، د دې نه ځان نه رستو کوو، څه تلاش او تفتیش نه کوو. فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. سبا به موږ څه شی کوو چې الله رب العالمین زموږ نه تپوس وکړي چې انسان دا کار دې کړی، ولې دې کړی؟ موږ به ورته وایو چې الله دې فلاني ملا راته دا خبره کړې وه. نو الله رب العالمین به وایي چې ولې ما پیغمبر نه و رالیږلی. ځکه امام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې الله رب العالمین به د انسانانو نه دا دوه تپوسونه خامخا کوي چې ماذا کنتم تعبدون، دنیا کې د چا عبادت کولو. دویم تپوس ماذا اجبتم المرسلین، ما چې کوم قائد او رهنما او پیغمبر مې درلېږلی او د هغې د څومره خبره منلې وه، د هغې د څومره تابعداري او اطاعت دې کړی. بیا به هلته مونږ څه شی کوو زما محترمو؟ صرف دا ارمان به کوو چې یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ای ارمان او افسوس چې لږ مې سوچ کړی وی، لږ مې تلاش او تفتیش کړی وی، دا ملا او دا مفتی مې ځان له ملګری کړی نه وی، دا کس مې ځان له ملګری کړی نه وی. که چېرته مونږ انکار کوو چې الله ما خو دا کار نه دی کړی، ما خو داسې نه دی کړی، نو الله رب العالمین چې کوم کرامن کاتبین مونږ سره مقرر کړي دي هغو ته به وایي چې د دغه عملنامه راوړه، د دغه رجسټر مخې ته کېږدوه. نو بیا موږ دلته صرف دا ارمان کوو چې ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. څه چل شوی دی عملنامې لپاره چې زما نه وړه ګناه یې پرېښې ده او نه غټه ګناه یې پرېښې ده، ټولې په دې کې راایساره کړې ده. زما محترمو، الله رب العالمین چې چار چاپېره نه موږ راګیر کړي یو، موږ ته داسې کارونه راسپارلي دي چې موږ د هغې نه انکار نشو کولی، د هغې نه رستو کېدی نشو. خو بیا هم دومره رحیم او کریم ذات دی چې هر څه یې راته وښودل چې انسانه قبر ته چې ځې دا سوالونه به درنه کېږي، د قبر نه چې پاسېږي دا تپوسونه به درنه کېږي، بیا به وروسته به دا تپوسونه کېږي. دا هر څه یې موږ ته وښودل څه دپاره چې انسانه دې دپاره تیاری وکړه. لکه وګورئ یو انسان د یونیورسټۍ کې کالج کې سبق وایي او امتحان را نږدې شو او یو استاز هغه داسې دی چې دې هلک سره رحم کوونکی دی، مشفق دی ورسره، او دا د امتحان سوالونه ورته وښیي. نو دا هلک څه شی کوي؟ دا نور کتاب نه یادوي، نور کتاب نه اړوي، صرف هغه سوالونه اړوي چې کوم سوالونه په دې پرچه کې راځي. ولې؟ چې بس نور ته مې ضرورت نشته دی، زه چې کامیابېږم ماله چې ډګري راکوي، ماله چې انعام راکوي، هغه په څه باندې راکوي؟ په دې سوالونو باندې راکوي.
او رب العالمین په موږ باندې دومره مهربانه دی چې هغه سوالونه راته وښودل، خو دې سوالونو دپاره د دې کارونو دپاره محنت او د کوشش ضرورت دی، دې دپاره په دې دین باندې تک ضرورت دی، دې دپاره چې کوم قائد او رهنما الله را لګلی د هغې اتباع او تابعداري ضرورت دی. دا نه چې موږ په سوشل میډیا باندې لاړ شو او د علماو خبرې اورو، د ائمة الضالین ګمراه امامانو د ګمراه مولیانو خبرې اورو. ټیک دا هغو موږ ته چې دی نو د قرآن آیات پیش کوي. ما څنګه چې تاسو ته وویلې د استوا په باره کې دیو څه وایي چې وګوره الله خپله فرمایي چې هو معکم اینما کنتم. بل ځای کې فرمایي و چې تاسو به د قیامت په ورځ باندې دا ارمان کوئ چې لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. ګوره الله رب العالمین خپله فرمایي دا خو یو داسې سړی هم دی قرآن کریم باندې چې ځان پوهه کې فرمایي په دې پوهېږي لو كنا نسمع او نعقل که چېرته موږ اورېدلی وي دا قرآن او نعقلو او په دې باندې موږ پوهه حاصله کړې وي نو ما كنا في اصحاب السعیر. نو دیو موږ ته څه وایي وایي که چېرته په دې قرآن باندې موږ اجتهاد او تقلید نه وی کړی نو نن به چې دی نو موږ په جهنم کې نه وی. زما محترمو د داسې علماو نه د داسې مفتیانو نه د داسې مشرانو نه د دیو خبرې اورېدل پکار دي، خو د هغې خبرو نه باوجود بیا په هغې باندې سمدستي عمل نه دی پکار، بلکې جانچ و پړتال پکار دی چې دې ملا صاحب ما ته څونه خبره پکې د قرآن او د حدیث نه بیانه کړله، څونه خبره د هغې معنا او ترجمه او تفسیر او دغه چې راته وکړو نو څومره صحیح او څومره پکې غلط و. که چېرته موږ دا تبین ونه کړو نو الله خپله فرمایي چې فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. سبا به بیا په دې خپلو اعمالو باندې به خفه یو او الله رب العالمین به ملایکو ته فرمایي فی سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلکوه. داسې زنځیر به د جهنم چې 80 گز او د 80 ذراع به غټ غټ وي او ملایکو ته به وایي چې دا انسان پیوتر او جهنم ته یې راکاږه. ولی انه کان لا یؤمن بالله العظیم چې په الله رب العالمین باندې ایمان نه راوړو. دغه نتیجه ده زما محترمو زمونږه چې نن سبا پکې موږ مبتلا یو، نن سبا پکې موږ ننوتي یو خو ځان ترې نه راویستی نه شو. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین د داسې علماو نه موږ بچ کړي، د داسې مفتیان داسې ائمه ضالین نه الله رب العالمین موږ وساتي او الله رب العالمین زموږ په ذهنونو کې د تبین او د تفتیش او د تلاش ماده پیدا کړي چې موږ حق او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین او شریعت ته ورسېږو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. زما محترمو الله رب العالمین او د الله رسول صلی الله علیه وسلم مونږ ته هغه طرفونو ته اشاره کړې ده چې کوم د زمونږ د گمراهۍ سبب دی او د هغې نه مونږ بچ کړي یو چې انسانه دا طرفونه دا کارونه دا اعمال ستا د گمراهۍ او ستا د جهنم ته د تګ ذریعه ده، د ده نه ځان وساته.
او دا اعمال او دا کارونه دا ستاسو جنت ته تلو ذریعہ ده. دا وکړه. اوس چې موږ نه کوو نو موږ خپل ځان ملامت کو په دې خبره باندې، ځکه الله رب العالمین په موږ باندې خپل غاړه خلاصه کړې ده.